محترم سامعین و حضرات ورونو د بعض ورونو دوستانو التماس او د غوښتنې دا پوره کولو په بنا باندې نننې بیان او څو روان کېدونکي بیانات دا امامنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مناقب او د هغه د شان او د هغه د علمیت او د تقوا او د هغه د ذات او د شخصیت د وضاحت متعلقه بیانات دي. دا ډېر وخت راځي بعض دوستان مشافهتن او د ټلیفون په ذریعہ باندې بعض ریکارډونو کې سټونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مناقب غوښتي دي. موږ تاسو چې د کم امام په مذهب باندې په فروعي مسایلو کې چې چا موږ ته یو بهترین خدمت کړی دی چې د قرآن کریم او د احادیثو د جوړو کویانو نه هغه اوبه راایستلي دي او په ښکلي جامونو کې جامونه راته ډک کړي دي او موږ تاسې په اسانۍ طریقې سره سکو او په هغې باندې عمل کوو. نو هغه تکالیف او مشقات او سختۍ په ځان باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایستلي دي. نو مخکې د دې نه چې د هغه نسب او د هغه اسم ګرامی او والد ګرامی او سلسله او بیا په حدیثو کې دغه ذات طرف ته اشارات او بیا دې چې د تابعینو نه د څومره صحابه کرامو سره د ملاقاتونه شوي دي او دا صحابی تابعی الرؤیت دی که تابعی الروایت دی. تابعی الرؤیت معنا دا دی هغه تابعی چې هغه صحابه کتلی دي خو احادیث تی روایت کړي نه دي او تابعی الروایت هغه دی چې هغه د صحابه کرامو سره ملاقات هم کړي وي او بیا یې د هغه نه احادیث هم نورو خلکو ته نقل کړي وي. نو بدر الدین عینی رحمت الله علیه په دې باندې ټینګار کوي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی الرؤیت والروایت دی، یعنی دا د صحابه کرامو ملاقات هم کړی دی او بیا ورسره د صحابه کرامو نه احادیث هم نقل کړي. نو چن هغه احادیث بم ذکر کوم چې کوم احادیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بذات د صحابو نه نقل کړي. نو مخکې د هغه د بیان نه د تقلید یو اسانه د امیانو د فهم په معنا چې امیان په پوه شي ستاسو ذهن په کولاوم چې کوم وهابیان او منکرین د تقلید هغوی د تقلید منکرین دي او تقلید نه مني. نو تاسو صرف د تقلید په معنا ځان پوه کوي بیا ووضع المیزان الہ العالمین دنیا ته یو بهترین تله را لېږلې ده چې یوه تله د دکاندار ده چې ظلم او غیر ظلم پې بیلیږي او عدل غیر عدل پې بیلیږي او یوه تله د انسان په دې ډانچه کې په دماغو کې عقل دی. نو دا عقل یو بهترینه تله ده که سړی علم نه لري او د چا نه مسلې م اورېدلې نه وي خو انسان په دې خپل عقل باندې م څه ډېر کارونه ځان ته ښه او ناښه بېلولی شي تر څو سړی د خبرې په کنه او په حقیقت پوه شي. تقلید معنا په پښتو کې په اسانه باندې کتابونو خدا لیکلي تسلیم قول الغیر بلا دلیل د یو بل چا خبره بی چون چرا قبلول. ستاسو د امیانو په اصطلاح باندې تقلید څه ته وایي؟ د یو عالم چې ستا ور باندې عقیده برابر وي چې دی خارجي جاسوس نه دی، دی د قرآن کریم او د احادیثو مخالف سړی نه دی او تقوا او پرهیزګاري پوره ده، دی چې مسله کوي ډېر تحقیق ورکې کوي د ځان نه کوي چې کله ټول په ټوله اعتماد ستا د دغې ملا په دې ذات برابر شي چې عقیده یې ښکلې ده عمل یې ښکلی دی تقوا یې برابره ده دا سړی ښه سړی دی، دی دا مسله د تحقیق په بنا باندې کوي. بیا چې هغه مولا کله د خولې نه خبره وباسي ته د دې مولا په دې خبره اعتماد وکړې چې دا صحیح خبره ده دې ته تقلید ویلی شي.
دماغ ستاسو په کولو شو د یو چا په ذات باندې دومره اعتماد کول چې د خلې نه سره وباسي د شریعت خلاف خبره نه کوي، دا سمه خبره ده. اوس دغه بنیاد دار تقلید حقیقت دی. هر یو کس ناکس پرې خو ستاسو هم دماغ کولاویږي او د وهابیانو په دې دماغ کولاو دي چې هر سړی د قرآن کریم او د احادیثو نه مسله نشي راایستلی. د وهابیانو امیان هم نشي راایستلی او مونږ خو لا په چیلنج وایو چې د وهابیانو هغه مولیان هم ترې نشي راایستی. هغه هم زمونږ دا کتابونه د شپې ګوري او سبا ته بیا برید په خپل غوړی او بیا خلکو ته وایي دا مسله ده او دا مسله ده. چې د څلورو مذهبونو د علماو کتاب اونه ګوري، والله العظیم چې د دې زماني مولا درته په قرآن کریم کې خلم کولاونه کې نشي کولاولی. دا د شپې د هغوی کتابونه ګوري، د شپې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهبیانو تفاسیر ګوري، د امام شافعی، د امام مالک، د امام احمد دا هغوی لیکلی شوي د ګوتو لیکل هغه چې کم چاپ شوي د شپې ګوري، ټولو ګوري. سبا ته خلکو ته وایي مذهب پکې چا راوړی، په دې خو زه هم پوهېږم. دغه مولا چې وایي مذهب پکې چا راوړی، د سره هم 2 کوټې کتابونه دا ډک پراته دي. دا چې کم کتابونه ورسره پراته دي دغه ټول مذهبیان دي. دا بې مذهبه خو نن را پیدا شو که نه، دغه ټول مذهبیان دي. ته دغه کتابونه د ده نه لرې که او بیا درته ووایه زه مسلې پوښتنه کوم جواب ما ته راکړه، بیا نشي کولی. قرآن کریم لاس کې ورکړه، احادیث ورته پرېږده، خو دا نور کتابونه ترې پټ کړه، بیا نشي کولی، جواب نه لري. نو معززو په دې خو د هر چا دماغ کولو دی چې هر سړی قرآن کریم او احادیثو نه مسله نشي راایستی. تاسو ته زه قرآن کریم لاس کې در کوم او بیا تاسو ته وایم چې د قضا یو مسله پیچیده یا د میراث یو مسله در غورځوم، نو تاسو کې اکثر د قرآن کریم په لفظ نه پوهیږئ. نو چې په لفظ کم پوهیږئ، لهجه مو ټوله غلطه ده. چې لهجه مو ورسره صحیح کړي، په معنا خبر نه، چې په معنا خبر یې نو د میراث پیچیده مسله به تاسو قرآن کریم نه څنګه راوباسئ؟ نشئ راایستی. تاسو د دې زمانې طالبان هم نشي راایستی، دا مولیان هم نشي راایستی تېنه. نو دا ډېر جوور بحرونه دي. قرآن کریم یو جوور کوی دی، احادیث یو جوور کوی دی. د دې جوور کوی نه اوبرایستونکي چې کوم دي په دې امت کې مجتهدین دي. دې مجتهد ته څه وایي؟ مستخرج. څه ورته وایي؟ مستخرجین. مجتهدین مستخرجین. مستخرج ورته ولې وایي؟ یو پیچیده او سخته مسله د جوور ځینه دی راوباسي پر خپل علم باندې، چې د بل چا عقل هلته نه رسي، دی د خپل عقل کوز کې مسله راوباسي او خلکو ته یې اسانه کړي. نو که د وهابیانو امیان دي تا ته وایي تقلید شرک دی او دی خپل هم مقلد دی، ځکه دی چې کله مسله کوي پوښتنه ترې وکړه چا کړې ده؟ دا فلاني شیخ صاحب کړې ده. نو دی فلاني شیخ صاحب د څه شي نه کړې ده؟ وایي دلیل به لري که نه؟ هغه ولې د قرآن او د حدیث خلاف کوي څه؟ خو دلیل به لري که نه؟ نو دا د شیخ خبره چې بې دلیله ومنله همدې ته تقلید وایي. تقلید ښکارې نه لري. تقلید وایم دې ته چې د یو ملا خبره په ذات دومره اعتماد وکړي چې د هغه د خولې نه خبر روزي او ته پې عمل وکړي. نو دا څومره وهابیان چې دی دا د دې زمانې د خپلو مولیانو تقلید کوي لګیا دی. نو دیم په تقلید ککړ دی او تم په تقلید اخته یې، خو فرق دا دی چې ته تقلید د چا کې؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې نن زه مناقب بیانوم چې هغه تابعي دی، دوی هم مني تابعي دی، مونږ هم منو چې تابعي دی، او د تقلید د دې زمانې د یو خرڅ شوي مولا کوي. دغه فرق دی. نور په دنیا کې څوک هم نشته چې د تقلید نه خلاص وي. بیا لا په امیانو کې به څوک وي چې تقلید نه خلاص شي. امی خو قرآن او حدیث باندې خپله پوهېږي نه، نو چې نه پوهېږي دا خپل دین لاره به څنګه روانوي ځان ته؟ نو د یو مولا به مني چې د مولا یې څنګه ومنل همدا تقلید دی، دا د مولا مقلد شه بس. نو د تقلید په معنا ما تاسو خبرولئ چې دا د یو عالم په ذات اعتماد کول دي او د هغه په مسله عمل کول، دقې ته تقلید ویلی شي. اوس انګریزانو په موږ کې لاسوهنې وکړې، چون کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث چې دي موږ ته د مولیانو په واسطه راغلي. د هغه زبان دی عربي، قرآن کریم دی عربي، موږ او تاسو عجم یو. د عربی په اصطلاحاتو باندې او په اشاراتو هر څوک نه پوهېږي. نو دې مسله کې چې موږ د هغې په اصطلاح باندې پوه شو، موږ د تقلید ته ضرورت لرو.
نو پناه وکم من مقلدین یو د سیبوی او د خلیل او د اقفش او د امامانو خبرې منو په صرفو کې من مقلدین یو دوی مقلدین دی هغه چې کوم قواعد جوړ کړی دي دا قواعد او تقلید کو په قرأت کې مقلدین یو دوی مقلدین دي مونږ مقلدین یو ګورا تا ته وای نو دا څلور مذهب پکې چار اوستي تلند ورته وایا چې دا سبع قراءات پکې چار اوستي دي دا ټول قاریان چې د وابیانو په مدرسو کې وقرات زوتای سبع قراءات چې ورته ویل کېږي د قراءات ته متواتر او درې او تشاذ او لس قراتونه دي زمونږ نو وهابیان په سبع قراءات کې ځان ډیر تکړه غني ورته وای چې دا سبع قراءات دغه و مذهب په قران کریم لهجه کې چاره استي دا په ټول تابعین هم نه رستو زمن کې خلکو قاریانو جوړ کړی دي او ټول ورپسې روان یې بیا وکړه وای چې نانو دا دومره خلک په دې یو مذهب ولې راغون شو ورته وای دا و قرأت دي قران کریم و قرأت دی او عرب او عجم کې دا موتا سره چې کوم قران کریم پروت دی په دې یو قرأت ولې خلک راغون شوی دا یو قاری چې کوم دی دا قاری نه صحابي دی او دا قاری نه پیغمبر دی چې دا کوم قران کریم تاسو ولولئ دا کوم لهجه باندې چې تاسو ولولئ دا د امام صاحب نم رستو زمن کې او قاری په دې لهجه باندې قول کړي او قواعد ورته جوړ کړي دي او عرب او عجم د حرمین امامان په دې لهجه وایي تیم په دې لهجه وایي باقی قران کریم په ولسان و لهجو باندې عربي دی لیکن وہ قرآت دی تاسو دا قاری باسط کیسٹ ہو رہی مالک یوم الدین ملک یوم الدین دا لہجے چی بدلی را بدلی دا وہ قرأتون دی ٹول او عرب او عجم ټول په یو قرأت ولی راغونډيږي ذکر راغونډيږي چې دا قرأت په نور قرأتونو ممتاز او بهترو قواعد د نحو او د عربی او د صرف سره ډیر برابرو عرب او عجم په دې راغون شو نو دا شان مذهبونه څلور دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب د فقاهت او د علل او د مناطونو نډکو او مسلې ټولې په داسې یو بنیاد او چوکاټ کې داخله وي اصول او بنیاد لرلو ځکه اکثر خلک حنفیت چغه وهي باقی تقلید په مسله باندې طالب علمانو تکور سے مناظره کې ما 15 غنټه بیان کړی دی د یوې نیمه غنټه کې سټونه 15 وغیرہ 15 کیسټي پاغي باندې شتا د بازي کلونو بیانات چې کوم دي سلورو کې سټونو کې دي دغه مسله تاسو ته پاغي کې واضح شوی دا چې آیا مذهب ته ضرورت شته کنيشته لري زما دا بیان چې نن شروع کیږي دا په صدد د ثبوت تقلید کې نه دی هغه ځان ته یو موضوع د پاغي تفصیلی بیانات زما شوی دي اوس د صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذات چې د سوکو او د څومره قوه علمي لرله او تابعین او صحابه کرامو د باره کې څه پیشګویانې کړې وي د سوکو څه شخصیت او څه ذاتیت لرلو او بیا ان شاء الله دا یو طویله موضوع ده 100 هفته به چلیږي په اخر کې به بیا د وهابیانو هغه اعتراضات چې کوم په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې په خپل بیکار رسالو کې کړی دي او خلکو ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذات بدنامول غواړي ان شاء الله دا غي جوابات به په آخری بیاناتو کې کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل نوم چې کوم دی دا نعمان او مکناو په ابو حنیفه باندې دته د ابو حنیفه د دوه وجو نوای یو وجه دا دی چې د مکناش په ابو حنیفه باندې هغه دا و چې اب کله په معنا د لازم راضی ابو ابن لکه ابن السبیل لازم السبیل ابن السبیل مسافر ته وي سبیل لارې ته وي دی همیشه په لار روان وي نو لازم د لارې سره نه ابن السبیل شوی د لارې زوی یا د لارې پلار نو ابو ابن په معنا د لازم مستعملېږي عربی کې نو ابو حنیفه دلته دا اب په معنا د لازم باندې دی او حنیفت په معنا د دین حنیفی باندې دی اے لازم الحنیفیت السمحاء امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا په دې خپل دین حنیفی سره ډیر کلک تړلی وو حنیف چاته وي ابراهیم علیہ السلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه السلام حنیف چاته وي یو حنیف دی یو جنیف دی حنیف ویل کیږي هغه انسان ته چې چرته حق ګوري حق تزیو باطل پری دی او جنیف چاته وي جنیف هغه چاته وي چې حق او باطل کې همیشه باطل پسې دی او حق پری دی دې ته جنیف وي
نو امام ابو حنیفه زکه وی لازم الحنیفیتو بحث به د چا سره کو چې پوی بشه چې حق د سره دی خپل مذهب به پرې خو داغه مذهب ته ووختو چې د هر چا سره به حق پیدا کنو دی به داغه حق تابع په دې وجبان خلکو د مکننا ک په لازم الحنیفیت سره چې دی همیشه د باطل نه حق طرف ته زور کوي او دا ضد چا سره نه کوي تعصب نه کوي چې یاره ستا مسله د زینه منم نه چې هر کله یو مسله د چا سره پیدا کړي دی هغه مسلې پسې تل دی هغه مسله زده کړي او د هغې تابع جوړ شوی نو یو وجه د تسمیه ده او د دې چې مکننا شه په ابو حنیفه باندې د لازم الحنیفیت دی دویمه وجه بعضې کتبو ذکر کړي ده شاذ د هغه دا چې د ده یوه لور وه حنیفه نومېده او د ده زوی چې و حماد نومېده حماد د ده استاد هم دی چې هغه د ابراهیم النخعي شاګرد او هغه حماد چې دی دا بخاری مسلم وغیرہ دا هغې نه حدیث نقلوي د هغې په استادانو په سجره کې راځي هغه حماد نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم شاګرد دی هغه د ابراهیم النخعي شاګرد دی ابراهیم النخعي د علقمه او علقمه چې کوم د عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي خادم نو دا لور د یو کس حمادو چې د زویو نو دا سړی چې عربان کنیي ډېرې کړي د پلار او د زوی په نوم ځان مشهوروي لکه نبی علیه السلام نامه محمد وه او کنیه ابوالقاسم وه ابوالقاسم نو ابوالقاسم دو معانی دی یو دا چې یو زوی قاسم نومېده ځان ته ابوالقاسم وي او دویم دا چې ابوالقاسم په معنا د لازم القسمت سره نبی علیہ السلام وی انما انا قاسم والله يعطي ز قاسم یم خدای تعالی ورکون کې دی الہ العالمین دا علمین ورکی خو وی ویش مېزه تقسیم زکوما نو دې تقسیمون کې دی ځکه ورته ابوالقاسم وی نو شهرت خلق په لور باندې ځان ته نه ورکوي شهرت چې ورکوي نو په زوی باندې ورکوي نو یو ځل ورته څلور زنانه رالی ورته ویل چې یا امام ابو حنیفه علمی سوال دی او عقلی سوال دی او دا به موږ ته په عقل باندې حل کې دلایل براته نه وایي موږ مسلمانان یو خو زموږ یو ذهني سوال دی دا به را حل کې ویسه وجه ده چې زم د رسول الله موږ امتیان یو تاسې نارینه یم امتیان یئ او تاسې نارینهو ته د څلورو بیبیانو د واده او د نکاح اجازت کړی دی او موږ زنانو ته د یو خاوند موږ ته ولې د څلورو خاوندانو اجازت نشته دی سره د دې نه چې اطبا تجربې په لحاظ باندې غلبه د شهواتو د زنانو چې کوم د هغه هم په نارینهو غالبه ده عقل خدا تقاضا کوي چې پکار دا و چې سړی ته څلور بیبیانې راواوي چې ښځې ته خو لس خاوندان راواوي دا څه کیسه ده زمونږ دپاره یو خاوند دی او تاسو ته څلور دي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو دلایل خو هغه نه منوي دلیل به راته نه وایي چې آیت راغلی ما ته هم پته ده چې مسله ده او دین دی او آیت دی او حدیث دی زه تا نه عقلي سوال دی او عقلي جواب به راکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غلی شو کور ته راغی ډېر خفه دی دلګیر هغه لور بی بی حنیفه نومېده هغه ورته وایي چې والد ګرامې ولې پریشان یې وی نن را باندې څه څلورو زنانو عجیبه سوال کړی او عقلي جواب غواړي ما ته یاد نه دی وی څه وایي وی داسې خبره کوي چې موږ ته ولې څلور خاوندان روانه دي وی که زه جواب ورکړم دی ته نو بیا به ځان سره ابو حماد په ځای باندې ابو حنیفه لیکي یعنی بیا به زما په نوم ځان مشهوره دا زوی به نه یادی زما ورور به نه یادی ما به یادی چې زه د حنیفې پلار یم که دا وعده را سره کوې نو جواب به زه ورکړم وی ورکړه پیاله یې ورکړه وی ورشه هغه زنانه ما ته راوغواړه زنانه چې رالې وی دې کې د خپلو سینو شوده واچوئ کله چې شوده واچول وی دا اوس خپله زنانه خپل شوده بېرته بیل بیل کوي وی دا خو نه بیلیږي وی چې نه بیلیږي چې تاسو ته څلور خاوندان شریعت روا کړي وي او بیا د څلورو واړو نه ستاسو چې کوم دی په خېټه باندې د حمل امکان وي نو بیا دې یو ویلې چې دا بچی زما دی او دې بل ویلې زما دی نو دا بچی به د چا کې دی دا به څلور ټوټې کولې بیا نو زنانه حیرانې شوې خبره یې ومنله چې یقینا د زنانو دپاره د څلورو خاوندانو رواوالی ځکه نه کېږي چې بیا په اولاد کې جنګ راځي
او بیا په بچو باندې خلک انختی سره. نو هغه نه بعد به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم دی ابو حنیفه دا خپل لور نو میزان سره ټچ کا مشهور شو په ابو حنیفه باندې. نو یو وجه هغه دا چې د لازم الحنیفیت ته هغه راجح وجه ده، اکثر کتب هغه ذکر کړی دا. او دویمه وجه دغه ده چې دا بعض کتب شاذ نقل کړی دا. د پلار نوم ثابت او د نیکه نوم زوتیو پتوا سره. اصلا د خراسان د افغانستان د دې علاقې زبانن فارسیوانو ترجیح دی تر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبان فارسی. اگر که یو قول بعض کتب دا هم نقل کړی دی چې د عربو یو قبیله ده چې انتها د هغې عمرو بن عوف ته کېږي، په هغې کې دخیل دی، خدا راجح نه ده. رجحان دی تر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصلا فارسی زبان دی. او بعضی مورخینو د افغانستان د چاریکارو په ولایت کې د چاریکارو د ولایت سره نږدې یو وړوکی شان کلی دی چې اصلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې کلي و. چې کله افغانستان ته کله صحابه کرام رالل دا فتح شو او د افغانستان خلک د صحابو په غلامۍ کې رالل. دلته خو مختلف دینونه او اسلام خو نه و. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکینی بر نیکه چې کوم دی هغه هم په دې غلامۍ کې راغی. صحابه ځان سره بوته عراق ته غلام شو که نه. مرور د وخت سره ایمان یې راوړه، صحابه کرامو هغه آزاد که. بیا دا سجره چې کومه ده په دې شکل باندې د آزادو راله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم آزاد دی او د دغه پلار نیکونو کې د غلامۍ رګ راغلی. وهابیان دا یو اعتراض مشهور کوي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو اصل نه غلام. نو دا دومره بیهوده اعتراض دی چې دا اعتراض څوک په امامونه باندې کوي نو اولا دی په بلال حبشي رضی الله عنه باندې وکړي. بلال حبشي رضی الله عنه غلام دی، خو خپل لا غلام نه دی، د په نیکونو کې غلام تیر شوی دی. دا څه عیب دی؟ نیکونو کې تاسو یو هم پاتې نه، دا زمونږ استادو ټول نیکونو غلامۍ تیرې کړي دي. په دې صحابه کرام رالل دی غلامان کړل، ایمانونه یې راوړل، آزاد یې کړل. نو اوس دا عیب شو چې د په سجره کې چتا غلام تیر شوی دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ څومره مشهور معروف صحابي دا غلامو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آزاد کا. ډېر صحابه کرام غلامان دي، دا چې کوم دینو صحابه آزاد کړی دي، دا غي نه بعد تابعین آزاد کړی دي. دا صاحب خو نه دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرم تاسو عزتمن چې رب کریم ته ډېر ګران دی، پتا سو کې تقوادار دی. کاغه غلام وي نو هغه خدای تعالی ته ډېر ګران دی. دا هغه اصیل نه چې هغه چې کوم نه په تقوا باندې تقوا لباس نه لري. صاحب د کتاب چې د کوم کتاب نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب به ان شاء الله بیانوم. دا د نن تقریبا 900 کال مخکې لیکل شوی کتاب دی په نوم د مناقب ابي حنیفه باندې، چې د دین دوخیم کتاب د امام سے په مناقبو کې لا چالي کړي نه دی. زما په علم کې چې کوم کتب د امام سے په منقبت لیکل شوی دي 40 کتابونه د امام سے په منقبت باندې علماء لیکلي دي. کوم چې چاپ شوی دی او پیدا کیږي هغه کتب یادوما. او دا چې کتابونو کې راغلي حوالی دي چې فلان عالم پیدا کتاب لیکلی او مخطوط پروت دی نن چاپ شوی نه دی، هغه شان بزیات وي. خو 40 کتابونه دا چې زما د نظر نه تیر شوی دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منقبتون لیکل شوی. په دې ټولو کتبو کې جامع کتاب دا دی. نو دغه اعتراض په جواب کې صاحب د کتاب وایي یو شعر لیکي علا فتل بن بالنص کے ملکن مؤبدا فما الملک فی الدارین الا لناسکن. یا انسان عامل په دین باندې جوړ شا که همیشه بچی غواړي د دین عامل شا، که د دوالو جهانو بچی دا نو هغه په عمل د دین کې دا او په تقوا کې دا. ابو لهب فی فائق الحسن لم یکن عدیل بلال اسود اللون حالکی. اینو ګوري ابو لهب تعجمی هغه عربی دی، عرب خو په عجم شرف لري په نسب کې، بیا په عربو کې هغه قریشی دی، بیا په هغه کې هاشمی دی، بیا په هاشم کې قریشو کې دی. د نبی صلی الله علیه وسلم تر دی چې د دین اعلی نسب او شرف چې کوم نه نسبن دا په دنیا کې چاته نه دی ورکول شوی، کم شرافت د نسب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول شوی. نو دی شریف نسب والا ابو لهب
او خایست څومره چې د ابو لهب ورته وی ولی دا نوم خو عبد العزا دا ابو لهب ورته وی ما تاسو چې اپ په معنا د لازم راځي او لهب لمبي ته وي اېدا د مخ دومره خستو چې تابو چا ورته قتل تابو چې د مخ نه داسې تجلخي دی او داسې پلک به کولو خلک ورته ابو لهب وي اېدا مخ نه لمبي دي دومره خستا لیکن تقوا نشتا ایمان نشتا عمل نشتا نو صاحب د کتاب په شعر کې وي ابو لهب چې فائق دی په تمام دنیا د نسب په لحاظ باندې لیکن مقابله د بلال حبشي رضی الله عنه نشي کولای په شرف بلال حبشي رضی الله عنه غلام دی د حبشو دی د رنگ تور دی دغه تور رنگ غلام د نسب په لحاظ کمزور انسان د آغا مشهور نسب والا آغا خیسته انسان ابو لهب اگر د مقابله ته نشي رسیدي عند الله بلال حبشي رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی بلال لتا کې څه کمال له څه عمل کې چې جنت تلاړم ستاره پونو تر پاره زمانہ مخ کې خطو تم خیال نشل جنگ در یادوی مرس پگمئی دا ستا رخصار تا نرسیگی ستا دا حسن سو مقدار تا نرسیگی بہارون خزانون بڑیر راشی مدنی دا ستا بہار تا نرسیگی دا کسر بتاو ستا دا کسا خوانی شاہ تا پکا باڑی بازار کی پالی سنت والجماعت کی سٹ مرکز کی تفیض اللہ و اسد اللہ سرا ہر ساتھ ملاوی بنو کلام مدینہ کلام کرا یادوی مکہ معظمہ کے لوی فقہ سوک دے ناغا ورطا جواب کے وئی چی عطا ابن ابی رباح عطا ابن ابی رباح دے نو دے ورطا وئی چی مولاً ام عربی دا عطا ابن ابی رباح حضرت کردہ غلام دے کدا عربی دے یعنی اصل دے کا غلام دے قلت لا بل مولا غلام دے بیا ذات شوے دے فمن فقیه اهل الیمن غره د وخت بادشاہ دی عطا نه پختنه کوي د وخت بادشاہ هشام ابن عبد الملک دی یو لوی عالم نه پختنه کوي پټول یمن کې لوی فقih څوک دی قال طاووس ابن کیسان طاووس په تفسیر کې شهرت لري قال مولانا عربي اصل دی عربي دی که غلام دی قلت لا بل مولانا اغم غلام بیا ذات شوی قال فمن فقیه اهل الیمامه فیمامہ کی لوی ملاسوک دے قلت یحیی ابن ابی کثیر قال مولانا عربی اصل دے عربی دے کہ غلام دے ما ورطویل سے مولانا دام غلام دے قال فمن فقیه علی الشام فتمام شام کی لوی ملاسوک دے قلت مکحول مکحول دے قال مولانا عربی ما ورطویل سے مولانا غم غلام قال فمن فقیه اہل الجزیرہ وی میمون ابن مہران قال مولانا عربی اصل دے کو غلام دے قلت لا بل مولانا غم غلام قال فمن فقیه اہل خراسان دا خراسان لوی ملاسوک دے قلت الضحاک ابن مزاحم تفسیر کی شہرت لری وی مولا دے کا اصل دے قلت لا بل مولانا وی دا بصری لوی ملاسوک دے قلت حسن و ابن سیرین حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے محمد ابن سیرین دے دے باشارات المولیان عربیان غلامانو کا اصلو ویدام غلامان دی قلتو فکوفہ کی لوی ملاسوک دے دا اس زمن کی آگئی قلت ابراہیم النخائی دا کوفی لوی فقیہ ابراہیم النخائی دے قال مولانا عربی مولا دے کا عربی دے قلت لا بل عربی داور کے عربی دے قال قادت تخرج نفسی ولا تقل واحد عربی کاش سام قتلی وے پختن کوم پخلد عربی نراز چاریو پختن کوم لوی مولا دے نغازات کردہ غلام خیج دا دی بارک راخلی چی دا کم نمونه مواخستل دا طول دا بخاری پاسات زو کی رازی او دا دا آغا پسندنو کی رازی اگر حدیث نقلی اصول غلامان دا غلامی دا چپا نخو پڑی رو خلقا وقت کر آغا دا صحابہ کرام و زینہ پر جنگ نیولی دی او پلاران د دې غلامان پاتې شوي دي بیا آزاد کړي دي دا څه عیب نه دی چې کم خلک دې ته د عیب نسبت کوي ناپوه دي په تاریخ د علماو باندې ناپوه دي د خاصو ذوات او اشخاص پیژني نه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نامه وا ابو حنیفه النعمان ابن ثابت ابن زوتی بیا په کوفه کې باسنده شو مرور د وخت سره هغه ته تعلیمات وکړل
او پیدائش د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ محمد بن سعد وائی سمعت الواقدی یقول حدثنا حماد بن ابي حنیفه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زوی واقدی ته قصه کوي مورخ معروف قال ولد ابو حنیفه سنه 80 امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په 8 سنه هجری کې پیدا شوی دی. دا مشهور قول دی چې په 8 سنه کې پیدا شو، یعنی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات نه 8 کال وروسته. 8 کال صحابه او اخري دوره څومره د صحابه او اخري دوره یوصل 10 کال. اخري صحابي چې کوم دی په یوصل 10 سنه کې وفات شوی. نو دغه زمن چې کوم دی په دې کې ډیر صحابه وو، خودم راو چې په دغه علاقه د کوفه باندې چې کوم صحابه وو د هغې سره چې د ملاقاتونه شوي دي، نو څوک 11 یادوي او څوک 9 یادوي، څوک 7 یادوي، څوک 4 یادوي. انشاءالله د هغې اسامي ذکر کوم چې د کومو اشخاص سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات کړی دي، کومو صحابو نه چې روایات کړي دي چې د هغې د لقا او د روایت په وجه تابعي رؤیت ور روایت ګرځېدلی دی، هغه 4 دي. او کومو سره چې رؤیت شوی دی، ملاقات صرف شوی دی، هغه 9 دي چې په دې 9 کې یوه صحابیه زنانه ده او دا 8 چې کوم دي دا نارینه دي. لقا په دې معنا چې د هغې نه اخذ کړی دی او یا یو مجلس کې هغه د پردې نه پسې شا درس کوي، هغه یې اورېدلی دی. نو 5 سنه کې دی پیدا شو او په 1.5 سنه کې دی وفات شو. نو عمر ددا هغه 8 کالو. اگر روایات چې پاوی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اشارات شوي دي، بعض روایتونه ذکر کوم او اگر کا مولا علی قاری رحمت الله علیه موضوعات کې هغه ته د موضوعیت نسبتونه کړی دي. دا موضوعیت علت دغه دی چې ولی په زمن د ائمه محدثینو کې د روایت شهرت نه لرلو، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دوی دا روایت څنګه دوی ته نو رسیدلی، دا څنګه حدیث چې هغوی نه دي زده کړي، دغه بنا باندې دې ته نسبت شوی دی. ورنه حدیث سند لري او په سند کې جرح هم نشته دی. مسانید د ابي حنیفه رحمت الله علیه دغه روایات چې کوم دي په خپلو سندونو باندې رسولي دي. یو حدیث دا غینا روایت د ابو هريره رضی الله عنه دی. صاحب د کتاب 900 کال وړاندې په خپل سند سره وایي اخبرنا امام زاهد محمد بن اسحاق السراجي الخرزمي اخبرنا امام ابو حفص عمر بن احمد الكرايسي الخوارزمي اخبرنا امام ابو الفتى محمد بن الحسن الناصحي اخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد انبانا ابو سهل عبد الحميد بن محمد الطوافي انبانا ابي انبانا ابو القاسم يونس بن طاهر النضري انبانا ابو يوسف احمد بن محمد الواعظ في رباط ابراهيم بن ادهم انبانا ابو عبد الله محمد بن نسير الوراق قال ابو عبد الله المامون بن احمد بن خالد انبانا ابو علي احمد بن علي الحنفي اخبرنا الفضل بن موسى السناني عن محمد بن عمرو بن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي رجلنا، نبی علیہ السلام ته سند ورسو ویبو په امت زما کې یو سړی یقال له ابو حنیفه، چې هغه ته ابو حنیفه ویل کېږي، هو سراج امتی یوم القیامه، ورځ د قیامت پورې زما د امت یوه بله ډیوه به دغه وي چې د ده په رڼا باندې به خلک د دین رڼا ته راغونډېږي. دا د ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره دا روایت چې کوم دی تاریخ خطیب د بغداد په خپل تاریخ کې هم ذکر کړی دی. په دغه 6 جلد تاریخ لیکلی دی، په هغې کې هم په خپل سند سره د ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره دا ذکر کړی دی. او د هغې الفاظ دا دي چې ان فی امتی هو سراج امتی هو سراج امتی، زما په امت کې به یو کس وي چې د امت ډیوه به وي، د امت ډیوه به وي. دغه مضمون پر روایت د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سره مروي دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سيكون رجل يقال له النعمان بن ثابت، یو کس به زما په امت کې نعمان بن ثابت به ورته ویل شي، ويكنى بأبي حنیفه، او کنیه به ابو حنیفه وي، یحیی دین الله وسنتی، د خدای تعالی دین او زما سنت به بیا ژوندي کی، چې خلکو مړه کړي وي ختم کړي وي دا به دنیا کې خواره کی. دا روایت د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی. په دریم سند سره
دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندې وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يظهر من بعد رجل يعرف بأبي حنيفة يحيى الله سنتي على يديه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانہ بعد به یو سړی وي چې مشهور به په خلکو کې په ابو حنیفه باندې وي. خدای تعالی به د په لاسونو باندې زما سنت په دنیا کې ژوندۍ کوي. د په لاسونو به زما سنت په دنیا کې ژوندۍ شي. سلورم روایت چې کوم دی دا احمد ابن اسماعیل ابن رجاء پر روایت سره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سيأتي رجل من امتي يقال له النعمان ابن ثابت يحيى الله سنتي على يديه. یو سړی به زما په امت کې راشي چې نعمان ابن ثابت به تویل شي الہ العالمین به د په لاسونو باندې زما سنت په دنیا کې خواره کی او مشهور به کی. پنځم روایت د ابن لهیعه دی چې سیو الحفظ باندې متهم دی و در رجال الحسان نده حدیثی درجه ده حسن نکوزیگی نا. قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا مرسل درشا او مراسل عند الجمهور مقبول وی فی کل قرن من امتی سابقونا اد تابعینو دی تابعین مراسل مقبول عند الجمهور. قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی کل قرن من امتی سابقونا و ابو حنیفة سابق فی زمانه. ابن لهیعه یو مرسل روایت پیش کوي وای چې نبی علیہ السلام دا فرمایلی چې په هر امت کې څه خلق دي چې په نور خلقو په درجه کې ډېر مخکې دي او زما په امت کې په خپل زمانه کې چې په خپل زمانه خلقو به مخکې په درجه کې هغه ابو حنیفه رحمت الله علیه. شپږم روایت چې کوم دی دا چند روایتو د دینه بعد دا صحابه کرامو بعض فرمودات پشان دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې دا روایات څه مراسیل او څه مستندو چې مسانیدو متصلو نو پدی باندې مولا علی قاری رحمت الله علیه د موضوعي حکم کړی دی. هم اول چې دا د وجه دین نه چې پر رجالو د سند کېږي متهم بالکذب سوچتا د دې وجه صرف دار چې دې ته سوچ کړی دی چې زمن د شهرت الحدیث د محدثینو په زمن کې دالو لوی محدثینو ولدا حدیث دوی ته نو رسیدلی چې دا رستو زمن کې په وګ سند سره بعض کتب ذکر کوي او هغه زمن کې هغه نه راخستل نو دغه شوبه د وجنا د وضع او حکم په شوی دی. خدا شوبه د فقیدی شي په ذکر د روایت سره چې تاریخ خطیب د بغداد راخسته دی او خطیب بغدادي مسانید چې کوم دی او مقبول ګرځولې دي اگر کله درستو زمن سره دی او امام بهقی رحمت الله علیه دا روایت او دا غي سندونه چې کوم دی دا غي مسانید ته امت مسانید ویلې دي. دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیشگوئی په حق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې خپل سند سره دی وای و به للنبری قال محمد بن موسى باسناد المذكور الحسن بن اسماعيل محمد بن سعيد القاضي عن الحجاج بن بسطام عن عبيد بن الحسن بن عبد الله بن مغفل قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه حضرت علی سے مبارک وائل یقول الا انبئكم برجل من کوفہ. کوفہ پسے باندے د کوفے پخانے نومو الا انبئكم برجل من کوفہ اے من کوفہ خبر در کم دیو سڑی بارکے چیب دا کوفینا وهو من سواد الكوفہ ومن بلدكم هذا کوفہ یادی دا کوفی خلق توائی ومن کوفتكم هذه یکننا بی ابی حنیفہ چی کنیا بی ابو حنیفوی قد ملئ قلبه علما وحلما او ضربی خدا تعالی دا علم و دا حلم ندکڑی ضربی دا علم ندکوی وسا یهلک به قوم فی آخر الزمان آخر زمانہ کے با دا دغا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا گستاخی دا وجنا یو قوم حلاک چی. حضرت علی سے پیشگوئی کئی داغا وحنا اے دا کوفی خلکو یو کستے چی کنیہ ابو حنیفہ دا زرعی دا علم ندک دے وسیهلک حلاک بشی یا یهلک حلاکی جبا بیہی پا سبب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یو قوم پا آخر زمان کے الغالب علیہم التنابز چه غلبه با پاغیبانی تنابز کری. تنابز ستویلا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دا ایمان نباد یو مشرک مسلمان تا مشرک ویل کافر ویل یعنی زر زر با یو سڑی بانی تاپا دا شرک و دا کفر ورولی خلق بدا سے خلق وی. تاسو ګوره تلی سے پاک زمن کې وای چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ګستاخی د وجنه دا یو قوم هلاک شي
خو غالب په پاغه قوم باندې تنابز وي، زر زر به خلکو ته کافر وایي او زر زر فتوی د شرک به په خلکو باندې کوي. نو دا څوک دي؟ او بیا وایي یقال لهم البنانیه، چې بنانیه به ورته ویل کېږي. کما هلکت الرافضه، لکه شیګان چې هلاک شوي دي بی ابي بکر و عمر رضی الله عنهما، لکه شیګان چې ابوبکر صدیق صاحب او د عمر فاروق صاحب ګستاخی کوي، بے ادبي کوي، دا هغوی د بے ادبۍ په وجه هلاک شوي دي. و یو قوم په آخر زمن کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بے ادبۍ د وجه نه هلاک شي. الہ العالمین دې موږ او تاسو د ټولو امامانو د بے ادبۍ نه وساتي، امین پرې وایي. ای خادمین د دینو، هغوی د رب کریم دوستانو او اولیاو، د هغوی په بے ادبۍ باندې رب ذوالجلال ناراض کېږي او خفه کېږي. دارنګې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پیشگوئی په حق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې وبه لن ندری هذا انبانا محمد بن ثور انبانا ابي انبانا محمد بن علي انبانا يوسف بن محمد انبانا محمد بن عبد الملك المروزي انبانا ابو قتاده الحراني عبد الله بن واقد انبانا جعفر بن محمد بن جويبر ابن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدر على جميع خراسان. نبی علیہ السلام او صحابه د زمان نه بعد با پټول خراسان باندې یو سپوږمۍ راوخیږي، یکننا ابو حنیفه چې هغه ته ابو حنیفه ویل کېږي رحمت الله علیه. دا به سپوږمۍ په شکل یعنی معنا شهرت بلري او د خراسان دا طرفونه دی اوسه پورې لګیا دي، داغه مقلدین دي او داغه مذهب پسې ذهاب کوي. داغه نه بعد کلبی رحمت الله علیه تابعینو کې د نورو عمده اشخاصو منقبت او تعریف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کړی دی. من جمله داغه نه محمد ابن صاحب الکلبی دی، هغه یمدح کثیرا ابا حنیفه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر زیات تعریفات به کول او ویل به چې انه وجد صفته فی بعض الكتب، مخکې کتابونه چې تیر شوي دي هغه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفاتونه وو. وانه یحشى الحکمه کما یحشى الرمان من الحب، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حکمت یعنی د علم ظاهر او د باطن نه دته ډکو، لکه څنګه چې انار د دانو نه ډکوي، د قشان د علم نه ډکو او د مسلې علمي نه ډکو. دارنګه کعب الاحبار رحمت الله علیه، کعب الاحبار دا د عمر فاروق سے پلاس باندې ایمان وروړو او دا د تورات او د بنی اسرائیل د کتب یو لوی حافظ او بیا په علم دین کې شهرت لري او زمون په دین کې لوی مولا تیر شوی. کعب الاحبار دی وی چې قال انی لا اجد اسامی العلماء واهل الفقه مكتوبه بصفاتهم وانسابهم اهل زمان. په زمون مخکینی کتابونو تورات انجیل کې چې د دې دین د کوم مولیانو نمونه یا د هغه په تفاسیرو کې او کتابونو کې چې د دې د نمونه ذکر دي، وی هغه یو بیل پیژنم چې په دې امت کې کم سړی دی چې په مخکې کتابونو کې دا نوم راغلی دی او تعریف او صفت ذکر دی. وانی لا اجد اسم رجل یقال له النعمان ابن ثابت. کعب الاحبار خلکو ته وایي په دې امت کې ډېرو علماو نمونه زمونږ په مخکینو کتابونو کې وو، خو یو سړی پکې پیژنم چې نعمان ابن ثابت نوم دی او شهرت په ابو حنیفه لري. فاجد له شأنا عظیما فی العلم والفقه والحلم والعباده والزهاده. د په علم کې یو لوی شان دی، په فقه کې یو لوی شان دی، په عبادت او په تقوا او زهادت کې یو لوی شان دی. قد صاد اهل زمانه، د خپل زمانه په علماء سردار دی. من اهل العلم ممن يشبه وهو بدرهم، او دا د خپل زمانه د علماء سپوږمۍ ده. يعيش مغبوطا ويموت مغبوطا، دا انسان دی چې دې دنیا کې دومره مالدار دی، دومره مالدار دی او داسې لباس کې ګرځي چې بل ورته ګور نو غبطۍ پې کېږي چې کاش دا لباس خو زما وی، نو زندګي به داسې تېروي. ویموت مغبوطا، او مرګ به هم د غبطې وي چې کله دی وفات کېږي نو خلک به د د حال سوال کوي چې کاش دغه شانته انسان زه وی. هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکې نه کعب الاحبار رحمت الله علیه د هغه پیشګویي خلکو ته کوي چې ما سبق کتبو کې د دغه ذکر او د اسامیو ذکر چې کوم دی هغه شوي وو. دارنګه جعفر صادق رحمت الله علیه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طریقه تم ددنه کړیو، کوم چې مکاتب شاه غلام احمد صاحب لیکلي دي چې 2 کاله یې ددنه مریدي کړی و. شیګان د اعتراض په مونږ کې وستا امام صاحب زمونږ د امام مرید دی،
نو دوی کاش ته جعفر صادق په فقه جعفری پسې روان وي، دروغجن دی. ما یو د شیعاګانو یو ملاو کراچۍ نه دلته راغلي، نو هغه ته چې کوم دی نو ما وویل دا تاسو چې ځان په محرم کې وهئ په چړو باندې دا فقه جعفریه کې شته دی؟ وینا دا خو امام خمیني صاحب ایجاد کړی دی، مونږ ته مجتهد او هغه چې کوم دی دا مسله راایستلې ده. نو مسله د خېټې نه راویسته چې نه په حدیث شته، نه پکې آیت شته، نه پکې ستاسو د امام قول شته. جعفر صادق رحمت الله علیه فقه جعفریه دا چې کوم دی خپله یو مجتهد یو ډېر بهترین عالم تېر شوی دی. دا شیګان وروستو په هغې کې زیادات وکړل او د ځان نه ځان نه یې څیزونه ولیکل، منصوب به بیا اهل بیت نبوي ته ګرځول، دروغجن دی ډېر. جعفر صادق رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی چې کله مجلس ته وردن نشه، فلما نظر الیه جعفر قال كأني انظر اليك وانت تحيي سنة جدي بعد من درست. چې کله ورته جعفر ابن محمد الصادق رحمت الله علیه چې امام ابو حنیفه صاحب ته څنګه داسې وکتل چې وایي کتل ورته وایي دا ستا ته چې زه ګورم راته ښکاري چې زما د نیکه محمد عربي صلی الله علیه وسلم سنت پیمال شوي دي، خو تا ته چې ګورم ستا په دې ذات کې داسې کمال دی چې زما د نیکه سنت به بیا ژوندي کې بیا به ژوندي. په شوق سبحان الله وایي. دا فلک من الله العون والتوفیق، تا ته خدای تعالی نه توفیق او د مدد دعا غواړم چې الہ العالمین دې ډېر زیات توفیق درکړي چې ته زما د نیکه دا سیدو جعفر صادق صاحب زما د نیکه په سنتو په احیا کې هغه خپل کوشش وکړي، هغه چې کوم دی بیا بیرته ژوندي کې. دغه وجه وه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله خوب ولیده نو وبه لن ندرق هذا عن المكي ابن محمد أنبأنا أحمد بن محمد بن نعيم قال رأى أبو حنيفة في المنام. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب ګوري كأنه نبش قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وجمع عظامه الى صدره، وای د نبی علیہ السلام قبر ته ورکوشما او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اډو کې میرا غون کړل او سینې ته میرا جوخ کړل. دا فحاله ذلك چراویخ شډیر غمجن یره کې دی چې پیغمبران خو خوري کېږي نه، د دې وجود خو غوښه نه خرابېږي. دا ما څنګه خوب ولیده، څه عجیبه دی، دې به څه تعبیر وي. نو فرتح علی البصرة، بیا بصرې ته لاړو. د کوفې نه په بصره کې محمد ابن سیرین رحمت الله علیه د خوب په تعبیرونو کې ډېر مشهور، هغه ته ورغی چې ورغی پوښتنه عن هذه الرؤیا، د دې خوب پوښتنه یې ترې وکړه. هغه دې پېژندو نه، ورته ویې لست بصاحب هذه الرؤیا، دا ستا خوب نه دی. صاحب هذه الرؤیا ابو حنیفه، دا خوب چې ګوري نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی وګوري، ته یې مه ګوره. هغه نه پېژندو، نوم یې اورېدلی او د مخکې علماو پیشګویانې اورېدلې وې، او دې لیدلی نه و چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دی. وی دا ستا سره مناسب نه دی چې دا خوب ته وګورې، پکار ده چې دا خوب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وګوري. فقال انا ابو حنیفه، دا ورته ویل چې ابو حنیفه زه یم که نه. فقال لك شف عن ظهرك، وی دا زه نه منم، ما ته دې لږ شا بربنډه که زه شا ګورم. فکشف چې شا لمنې اوچته کړه، فرعا بین کتفیه خالا، د دې دواړو ولو په منځ کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو تور خال و. مخکې نه به علماو اولیاء کرامو خلکو ته ویل چې یو شخصیت به پیدا کېږي، علامه به یې دا وي چې د دواړو ولو منځ کې به خال لري. نو دا فقال له محمد ابن سیرین انت ابو حنیفه، مت ابو حنیفه الذي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يخرج في امتي رجل، چې نبی علیہ السلام ستا باره کې ویلو زما په امت کې به یو سړی راشي یقال له ابو حنیفه، چې هغه ته به ابو حنیفه ویل کېږي. بین کتفیه خال، د دواړو ولو منځ کې به یو خال لري. یحیی الله علی یدیه السنه، د هغه په لاسونو به خدای تعالی زما سنت ژوندي کوي. نو د خوب تعبیر دا دی چې دغه اډو کې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دین دی، دا زوړوالی چې تا کتلې دین او سنت جوړ شوی دی، دا واپس راغون کا او په یو ښکلي طریقې باندې خلکو ته شایع کا او خورې کا. دا یې د خوب تعبیر دی. بهرحال دا بعض روایات چې سراج امتی وغیرہ په دې باندې بعض ائمو جرح کړي دي او بعضو کتبو لکه مسانید ابي حنیفه یا زما په لاس کې چې کوم کتاب دی مناقب ابي حنیفه، دا امام الموفق ابن احمد المکی المتوفی سنه 1568 کې دا تیر شوی دی. تقریبا 900 کم زیات داسې دې دومره کلونه دی صاحب شوي دیم په خپل سند سره دا راغلي. بعضې د هغې نه خطیب بغدادي مو ته اشارات کړي دي او
هغه حدیث چې کوم بخاری کې مذکور دی چې لو کان الدین عند السرایا لناله رجال من ابناء فارس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان فارسی رضی الله عنه راغی دته قتل ویلی کچرته د دین دا سرایا ستوري ته پورته شي، یعنی مقدس مکه کې دین نوی سرایا ستوري کې وی نو د فارس بچیان دی یو ځوان فارسی دی چې دا وای دا غیز نه راکوزیو په مخ د دنیا ځمکه کې به دوباره غدین خوري. نو زمونږ مذهبیان خاصم وایي چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته اشاره ده، بیا داسې سلمان فارسی ته ګوته ونیوه چې د په اولاد کې به دا سړی وي، د په نسل کې یعنې فارسی به وي. او دا شوافعنا ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه هغه د امام صاحب په منقبت باندې کتاب لیکي، په هغې کې دا حدیث راخستی دی او بیا ویلي دي چې دې حدیث کې اشاره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې نبی علیہ السلام کوم اشارت کړی دی دا شان د امام صاحب یادوي، هغه فارسی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ابن حجر اسقلانی طالبانو ته معلوم دی، فتح الباری د بخاری د لوی شرح یې لیکلی ده، تهذیب التهذیب، تقریب التهذیب، څه ډېر کتابونه هغې لیکلي دي، او تبییض الصحیبه فی مناقب ابي حنیفه، مختلف کتابونه چې کوم دی هغې دغه روایت راخستی دي او په هغې کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منقبت کې ذکر کړی دی. بهرحال هغه روایات چې صحابو نه ډک کړي دي او یا صحابو سره ملاقات شوی دی او علمي شهرت او مناظرات ان شاء الله په نور بیاناتو کې برابر وضاحت کیږي. دا یو طویله موضوع ده، امکان لري چې 15 شپږ یا تر لسو پورې بیانات کې وشي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله وبارک. زما معزز و محترم و سامعین و حضرات کرام، دا امامنا امام ابو حنیفه رحمه الله د سیرت او د شان متعلق یو بیان شوی و، نننی بیان د هغې بیان تتمه او سلسله ده. د نننی بیان خلاصه دا چې د وو صحابه کرامو سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لقا شوی چې په دیو کې 15 صحابه او د هغې سره لقا باندې علما متفق دي او 2 صحابه کرامو لقا کې دایمو اختلاف دی د تاریخ په لحاظ سره. نو بعضی منکرین د شان د امام ابو حنیفه هغوی هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تابعیت منکر نه دي، یعنی داسې نه وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګنې تابعی نه دی. تابعیت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اتفاقی. صحابی هغه چاته ویلی شي چې امام الانبیاء علیه السلام یې لیدلی وي، ایمان یې پرې وړی، په دغه ایمان وفات شوی. تابعی هغه چاته وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یې لیدلی او بیا مؤمن هم وي او په دغه ایمان باندې دنیا نه تللی وي. تبا تابعی هغه چاته وایي چې تابعین یې لیدلی وي، هغه څوک یې لیدلی وي کوم چا چې صحابه کتل. د دې درې واړو زمن ته زمن د خیر القرون وایي. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. محبوب وایي بهترین زمانہ زمانہ دا کوم چې صحابه پکې و دا زمانہ ده. نو د هجری سنې په 10 کال محبوب دنیا نه لاړ او د هجری سنې په 110 کال باندې د صحابه او آخرینه دوره ختمه شو. کم چې حبیب ربی علیہ السلام مخکې نه دا پیشګویي کړې وه چې یو شپه راووته یو ورځ او ویل چې د نن نه اخوا تر سر د 100 کالو پورې ممن علی وجه الارض بسوکم باقی پاتې نه وفات شي. دې کې د علماء ډېر تعویلات دي، خو یو ښکلی تعویل دا دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې قول مراجعه وشي د خپلو صحابه او عمرونو ته
او دا مقصد واخیستل شي چې د صحابه او آخرین دوره په سلام کال ختمي. دا خبره د خپل وفات په کال باندې کړی و چې دا سن 10 هجری و. نو یو سن 10 هجری کې د صحابه او دوره ختمه شو. نبی وايي دی پسې بیا بهترین زمانہ چې دوی تقریب دی د تابعین، بیا هغه چې هغه تقریب دی چې تبع تابعین. دا بهترین دورونه او بیا صحابو کې بهترین دور هغه د خلفاء راشدینو. بیا په خلفاء راشدینو کې بهترین دور د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله عنهما، چې د عمر فاروق سے په مرګ باندې او په وفات او شهادت باندې دی امت ته د فتنو دروازه کولو. یو ورځ حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته عمر فاروق رضی الله عنه وایي تا د محبوب عربی علیہ السلام نه د فتنې متعلق څه اورېدلی؟ هغه دا وړي وړي فتنې یاد کړې، کله سړی د اهل د لاسه فتنه کې پریوزي، کله د بیبي د لاسه فتنه کې پریوزي، وړي وړي فتنې ودا نه یادوم. هغه فتنې پښتنه کوم کما فتنه کې کموج البحر، چې د بحر د خړو بو په شان سیلاب بویو، څوک چې مخه ترازی وړي به هغه فتنه یادوم. هغه ورته وایي چې آو تا او د هغې فتنې په منځ کې یو باب دی مغلق، یو دروازه بنده ده. نو عمر فاروق رضی الله عنه په دې دروازه پوه شو. هغه ورته وایي ایفتح ام یکسر، دا کومه دروازه چې زما او د هغه فتنو په منځ کې دا دروازه ماتیږي او کدا کولاویږي. دا مقصد دا دی که څوک یې کولاو کړي نو ورځ د قیامت پورې کم ځوان ببل پیدا شي، بیا به بند کی نو فتنې به د امت نه بند شي. نو حذیفه رضی الله عنه ورته وویل نه نه بل یکسر، اب ماتیږي. یعنی د عمر فاروق ته مقصد دا و چې هغه ذات او هغه ځوان چې د امت نه دروازې د فتنې بند کړې دي هغه عمر فاروق رضی الله عنه دی. نو پښتنه دا وکړه چې دا کولاویږي، یعنی زه به په خپل مرګ مړم، ام یکسر که ماتیږي به زه به شهید کېږم. هغه ورته چې نه نه دا دروازه به ماتیږي، دا به په شهادت رسېږي، دې ته اشاره وه. نو عمر فاروق رضی الله عنه خفګان ښکاره کړه چې یو دروازه ماته شي د هغې د بندېدو بیا څه لاره نه وي. که څوک یې کولو کې خو بل څوک به یې بنده کړي، چې ماته شي نو بیا به یې څوک بندوي. نو هغه دروازه عمر فاروق رضی الله عنه نو بهترین دور ده. صدیق اکبر رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه دا هغه په وفات سره د فتنو دروازه د امت ته کولو شوه. اولینه فتنې چې په مدینه منوره کې ښکاره شوې د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د شهادت د دورې اختلافات. خو بیا هم خیر القرون دا د صحابه او دور دی، نسبت تر نسبت فرق لري. نو په دې اتفاق دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا تابعی دی. خو دې کې اختلاف دی چې دا تابعی الرؤیت دی که تابعی الروایت. یعنی دا سے تابعی دی چې فقط صحابه پسترګو کتلی دی او احادیث یې نه دی روایت کړي، او کدا سے تابعی دی چې د احادیثو درس د صحابه نه کړی دی او د صحابه نه احادیث دی امت ته نقل کړی دی. نو منکرین د شان امام ابي حنیفه وایي چې د تابعی الرؤیت دی، تابعی الروایت نه دی، یعنی فقط صحابه کتلی، نور روایات یې نه دي کړي. بدر الدین عینی رحمت الله علیه او نور اکثرین په دې باندې گویان دی وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی الرؤیت ور روایت دی، در صحابهونه روایات هم کړي دي. نو د نننی بیان خلاصه دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه احادیث نقلوم کم چې د ذات د صحابو نه اورېدلي دي او بیا صحابو د محبوب عربی اسلام نه نقل کړي دي، چې دا ثابت شي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابع الرؤیت فقط نه بلکې د تابعی الروایت دی. یو د هغه صحابهونه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سره لقا کړی دا عبد الله ابن جز الزبیدی دی رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن جز الزبیدی رضی الله تعالی عنہ د صحابهونه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا روایت د محمد ابن سماع سره عن ابي يوسف
قال سمعت ابا حنیفه یقول امام یوسف رحمت الله علیه د امامنا قول نقلی وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای حججت مع ابي سنه 96 شپږ نویمه هجری کې حج ته د پلار سره لاړم امام سے بوای حج ته لاړم د پلار سره دی وخت عمر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 14 کال نوجوان ذکر د پیدائش پاسخ روایت باندې پسن اتیا هجری کې او حج ته چې دینو سنه 96 شپږ دی ولی 16 سنه امام نووي زما عمر 14 کال دی وخت فاذا انا بشيخ قد اجتمع عليه الناس حرم شریف ترالم ګورم یو کس دې ډېر لوی خلک پیرا غونډي یو شیخ ناس ته او عالم ناس ته فقلت لابي ما فلقنا پختنو کلم هذا الشيخ دا شیخ څوک دی قال هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم دادا سے انسان دے چې د محمد رسول الله علیه السلام سره سترګې لګېدلې دي دا صحابي دی يقال له عبد الله ابن جز الزبيدي نوم عبد الله دے د پلار نوم جز دے زبيدي وقلت لابي اي شيء عنده دے ګوردا د ماشوم توب نه د علم شوقي دي اول پختنه پلار نه دا کوي دا د امام الانبیاء علیہ السلام صحابی چې ناس دې د سره پیسې ملاويږي خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک پر راغونډي کڅور کوي دا خلک په ول راغونډي دې خلکو ته څه ورکړي ايو شيء عنده سری ورسره قال حديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما تزما پلار ویل چې دې صحابي سره د امام الانبیاء علیه السلام د زبان فتوی پرتی دي د خپل غوګونو چې کومه خبره اورېدلې احادیث ورسره دي قلت قدمني اليه حتى اسمع منه ما پلار ته ویل به اجازه تو کو مال ورړندې کا زم ورزم چې دې شخص نه سو ورمان فتقدم بين يدي تقدم بين يدي فجعل يخرج عن الناس حتى دنوت منه واذا ما پلار زمانه وړاندې شو داخل کی یو خوا بل خوا کول ماته لار کولا ماته وی بچی ترازه چتا دې صحابي تور ورسو حتى دنوت منهم ترتين چې عبد الله ابن جز الزبيدي رضي الله تعالی عنہ ته نږدې شوما امامنا وی فسمعت منهم ما دغه صحابي نو اوریدل چې ویل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب عربی علیہ السلام فرمایلی چې من تفقه فی دین الله څوک چې دین خدای تعالی کې رښتینه فقih جوړ شي کفاه الله همه ورزقه من حيث رزقه من حيث لا يحتسب الہ العالمین د دنیا ټول مشکلات باور ته پوره کین الہ با کافی جوړ شي دنیا کې څه مشکل بوته نه وي ورزقه رب ذل جلال بروجیا والکی د عالم دین ته من حيث لا يحتسب دا سیاړه نه چې د ګمانم نه وي او ای روزي باواله شي ورته اول حدیث امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې د صحابین اوري بذات اوري د فقه عاشق په جوړي او من تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب ودا میں اورته ناولغه صحابي چې د امامنا ور سره لقاء شوی دا عبد الله ابن جز الزبيدي رضی الله تعالی عنہ دویم دا هغه صحابونا چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لقاء شوی دا او امام شوی دا هغه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ معروف صحابی انس ابن مالک یو قول دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ په حق کې
هغه معروف دی لیکن د سند په لحاظ سره کمزوري ورکی و دی وجه نه ما متروک کا چې بعض روایتو کې دا هم راځي چې انس ابن مالک رضی الله عنه ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل کې لاړې ورکړې وي چې دا لاړې ځان سره امانت واخلا او ستا چې کله ملاقات د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره وشي نو زما دا لاړې بیا غته خپل کې واچو صاحب دې کتاب دا روایت نقل کړی دی لیکن چون کې سند په لحاظ سره کمزور دی ما مخکې بیان کې متروک وګرځاو دا انس ابن مالک رضی الله عنه چې د په لقب باندې د امام نادا سره ملاقات باندې ایمه اتفاق لري ذکر د امام مالک رحمت الله علیه سند وفات بقول یو نوی ده بقول دو نوی ده بقول درې نوی او معروف قول دار چې دا په درې نوی هجری کې وفات شوی دی ندی وخت کې عمر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لس کاله جوړی عمر ډېر لس کاله جوړی امام یوسف رحمت الله علیه روایت نقلی عن ابي حنیفه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك رضي الله عنه وإماد نبي عليه السلام نور دل چ فرمایلین الدال على الخير كفاعله سوک چې بلتا نیک لار خایدا سے اجر ملاوی گل خپل چې دا عمل کړی فخیر دلالت کون کی بشان فاعل دی بل تخلا رخایا هغه چې کوم عمل به کوي اجر بتا ته ملاوي والله يحب اغاثه اللهفان الله تعالی خو غني مدد کول د غم جنو مکروب سره څوک چې غم زدوي غریب وي او دا سره څوک مدد او کومک کوي رب کریم هغه انسان سره مینه کوي نو دا حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات سما گئی دیم مسئلہ موقوفی فتوی د انس بن مالک هغه امام ابو حنیفہ ته ورېدلی رحمۃ اللہ علیہ دا و چې کله چې سړی په مانځ کې سهو شي بیا دې داتا سجده سهو کوي سجده سهو نو پاتحیاتو کې به سلام ګرځي سجده سهو بکې بیا به بل سلام ګرځي او کدا به دا سلام نمخ کې سجده سهو کوي یو سلام به ګرځي پدې کې د امامانو اختلاف دی پدې کې احادیث مختلف بعض روایتو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سلام نمخ کې دا سجدتین کړي او په بعض روایتو کې د سلام نرستو کړي دا د امامانو منځ کې اختلافي مسله ده امام شافعی رحمت الله علیه وايي چې دا د سلام نه مخکې وشي سجدتین دی وشي بیا د هغه نه بعد یو سلام وګرځي بس یعنی دواړو اړخ ته سلام وګرځي خو سلام به یو ځل شي او امام مالک رحمت الله علیه وايي چې تاسو وګورئ چې د انسان په مانځ کې زیاته کړي که کمې کړي زیادتی کړي که نقصان کړي یعنی کله د انسان نواجب پاتې شي سجده سهو په وړي دا نقصان دی کله انسان نه فرض دو کرتی وشي تکرار د فرض راشي دا زیادت نه امام مالک رحمت الله علیه مسئله دا دغه مذهب کې انکان بالدال فبعدو انکان بالقاف فقبلو قاف معنا نقصان کله نه نقصان شوی واجب ته پاتیو فقبلو نو سلام نه مخکې سجده نه وان کان بالدال دال نه مراد زیادت ته کچرته زیادت ته نشوي تقریر د فرض وغیرہ نو دا دې به سلام نه فبعدو رسو هغه دا مسله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې سلام بغرضی بیا بداغه نه بعد دو سجدیو کې بیا تشهود کوی داغه نه بعد به کوم نه بل سلام دی دا دایمو اختلاف شوافعی سلام نه مخ کې امام سے وی سلام نه رستو سجدتین بکای امام مالک سے با امکان بالدال فبعدو و امکان بالقاف فقبلو دا غدا ہے دا ځان ته مسله دي چې احادیث کوم اړخ کې زیات دي معروف روایت د سجده سهو روایت د ذوالیدین دی چې بخاری مسلم صحیحین نقل کړی دی پای کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم
د سلام نه چې ډېر رستو سجدتین کړي هغه امامونه دلیل خدای به ذات د انس بن مالک نه په دې مسله کې فتوا نقلې امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ و عن ابي حنیفه قال كان علماؤنا كلهم يقولون في سجدتي السهو انهما بعد السلام ويتشهد فيهما ويسلمون وی زمون د علاقه مليان امامنا و امدا فیصله وکولا چې سلام نرستو په سجدتینو کې به تشهد وایي اینا بعد بیا سلام وګرځي قال حماد بن ابي سليمان هكذا يقي انس رضي الله تعالى عنه وی زما استاد حماد ابن ابي سليمان تلالم اغنا تپوس کوي چې ستاره صدا اور توای انس ابن مالک رضی الله عنه فیصله دادا چې سلام نرستو کو دو سجدي کې سجده صاحب انس ابن مالک صحابي ورته پیش وس امامنا او استاد خپل پرې خو د ډایرک انس ابن مالک تزي قال ابو حنیفه سالت انس ابن مالک فقال هكذا بیا چې انس ابن مالک سره ملاقات وشو هغه نه چې پښتنه وکړه هغه راته ویل هم د شان چې حماد ابن ابي سليمان درته ویلي دي چې د سلام نه رسو به سجده سهو کېږي نو دا شان ته زما هم راځي نو دا دلیل د دې چې امام بونی رحمت الله علیه د انس ابن مالک سره بذات لقال ریو دا غن استفتاءات نقل کړي دا شان سلورم روایت د انس ابن مالک نه روایت کوي دریم روایت امام یوسف رحمت الله علیه وی انبانا ابو حنیفه النعمان ابن ثابت سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم پار مسلمان باندې د علم طلب فرض پدې کې کومه ټوکړه د حدیث کې چې علی کل مسلمین و مسلمتین راځي هغه قید د مسلمتین کې اختلاف د ائمه دی په صحیح حدیثو کې لفظ د مسلمین راغلی دی قید د مسلمتین نشته روایت د مشکات کې روایت هغه لفظ د مسلمتین موجود نو د علم طلب پار مسلمان باندې فرض دی دا حدیث امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دانش ابن مالک نه بذات اوریدلی دریم د صحابو نه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملاقات ور سره کړی دی هغه جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ لیکن د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه په لقاء باندې ائمه صاحبان د تاریخ اعتراض لري دا یحیی ابن قاسم روایت دی نبی حنیفه عن جابر ابن عبد الله قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ته د انصار یو سړی راغی ورته وی یا رسول الله ما رزقت ولدا قط ولا ولد لي یو بچی مم نکی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ تول ډیر استغفار نه وای او خیراتونه ول ډیر نه کې دا چې خیراتونه کول استغفار دی ویلې خدای تعالی بنران بچی درکو يرزق الله بها الولد دا استغفار او د خیراتونو په وجه خدای تعالی خلق ته نارینه بچی ورکړي قال فكان الرجل يكثر الصدقه ويكثر الاستغفار دا انسان استغفار ته ونخته او خیراتونه به ډیر کول قال جابر رضی الله عنه فولد له 9 من الذكور وتعالى نه نران بچی فرزندان او تورکل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بذات جابر بن عبد الله رضی الله عنه پر ویت سره دا حدیث نقلی خدا هغه صحابی دی چې د په لقاء کې د امامونو د سره په ملاقات کې اختلاف البته فقول د ابن علی باندې لقاء صحیح کیږي لیکن دا جابر بن عبد الله رضی الله عنه وفات شوه دا په سن 79 کې شوه یعنی عطاویہ کې او معروف قول دار چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پیدائش په اتیا کې ده د وفات نه یو کال وروسته امامونه پیدا شوه نو بعضو کتابونو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملاقات د جابر بن عبد الله سره لیکل دي هغه دې روایت پسې تللي
عن ابي حنیفه عن جابر بن عبد الله. ندا روایت معنعن دی او دی کی پمن کی سقوط دی او راوی شوی دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د جابر بن عبد الله پر روایت سره حدیث نقل کړی دی. پمن کی یو کس بل فوت شوی دی ځکه چې هغه وفات شوی دی جابر صاحب د دین یو کال وروسته امامونه پیدا شوی دی. نو ډایرکټ ملاقات څنګه وشو حدیث کې څنګه نقل شو؟ اگر که په قول د ابن علیه باندې عمر د په دغه وخت کې جوړیږي 15 کال وغیرہ، لیکن معروف قول دار چې د پاتې سنه کې پیدا شوی. بل دا صحابونو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او سره ملاقات شوی دی عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ. دا محمد ابن عیاش روایت دا تمتام نہ کہ یاد ابي حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای سمعت عبد الله ابن ابي اوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنا مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه. عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه وای نبی علیہ السلام نے اورل فرمایلی چا چې د خدای د رضا لپاره یو جماعت جوړ کړ الہ العالمین په جنت کې د دغه لپاره یو خسته کور جوړ کی. نو دا حدیث چې خیال نشل جنگ در یادوي مرد پګمې دا ستار رخسار ته نرسیږي، استاد حسن سو مقدار ته نرسیږي، بهارونه خزانونه بډیر راشي، مدینه دا ستا بهار ته نرسیږي. دا کیسه بتاو ته د کیسه خوانې شاته په کباړي بازار کې پال سنت والجماعت کې سب مرکز کې تفیض الله او اسد الله سره هر سات ملاوي. بنا کلام مدینہ کلام کرا یادوي عبد الله بن ابي اوفا رضی الله عنه پر سره نقل کړي. نو دا څلورم صحابي پنځم دا صحابانو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لقاء ور سره لري هغه عبد الله ابن انیس ته رضی الله تعالی عنہ او دغه وفات په سن 390 هجری کې شوی دی. نو عمر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دغه وخت کې 14 کال جوړي هغه پاتې سنه کې پیدا شوی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کہ ما اوردل عبد الله ابن انیس رضی اللہ عنہ په کوفه کې وانا ابن 14 سنه عمر میں 14 کال سمعته يقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول حبك شيء يعمي ويسم. ساتھ دې چې سرمین راشي داډي رمینه دې یو څه انسان نړندم کی انسان کونم کی مینه چې ډیر شي نه به دا چا خبر یوري او نه به چاته ګوري خپل کار کوي په مخ روان. نحبک شیء یعمی ویسم دا حدیث امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن انیس رضی الله عنه پر وستر بالذات اوریدلې دي. دا پنځم صحابي. شپږم واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ دی. واصله ابن اسقع رضی الله تعالی عنہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر روایت اسماعیل ابن عیاش سرا وای حدثني واصله ابن الاسقع واصله ابن اسقع رضی الله عنهما ته حدیث بیان کړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. کم شی چې په شک کې چې هغه پرېږدا هغه کار ته لاړ چې شک ورکې نه وي. نو شکی کار مکوا او بشک کار کوا. کم کار کې چې یقین دی هغه کار راټینګ کا. کم کې چې شک راغی هغه مکوا ځکه چې حرام نه نو مشتبهات او فاسده کی. او دیم روایت ورندا نقلی نبی علیہ السلام فرمائے لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. خپل مسلمان رور چې یو مصیبت کې پریوتو نو خوشحالی په مخ کار کوا یعنی خدای تعالی باغ د مصیبت نه بچ کی ويبتليك او تاب په اپ کا مصیبت کې ورغورځي. دا بعض خبرې کله یو ناڅا په انسان په مصیبت کې اخته شي به حیران وي چې ما څه ګناه کړی دا ولی دا کار ما سره وشو. هغه تا دا ګناه کړی چې تا خپل یو مسلمان رور باندې خوشحالي ښکار کړی. کا مسلمان رور تمړی پیښ شي تاوان مالیو ته ورسیږي جانیو ته ورسیږي تکالیف ته ورسیږي ستاسو معمولی تربر ولی اسبانه تا هغه نه خفای ته په خوشحال شي چې ته خوشحال شي ور باندې هغه خدای تعالی خلاص کړي راغی نه لیکن نقصان تا ته متوجي شي درته. نو په مسلمان نور خوشحالي کول نه دی پکار چې هغه ته تکلیف رسیږي انسان په خوشحال شي.
وم د هغه صحابهونو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لقاء ورسره لري عائشہ بنت عجرد رضی الله تعالی عنها دا صحابیه ده. د دې صحابیین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ روایت لري تقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر جند الله فی الارض الجراد. دا څومره سيزونه چې دي د رب تعالی لخرې دي تاسو د اسپګي سخکاری هیڅ هم د تخکاری نه کنه یو کمزور مخلوق دی. لیکن فرعونیان چې کله د موسی علیہ السلام به ادبی وکړه نو خدای تعالی پاغي سپګي مسلط ارسلنا علیهم الجراد والقمل والضفادع. خدای تعالی وي مونږ په دې سپګي راولېګل سپګي او دا په دومره ډیر شوي سو کوئی چې دا سپګي دی او سو کوئی چې دا د غنمو سپګي غنمو کې چې کوم سپګي کیږي ټول غلې وته ختم کړي او سو کوئی چې دا د دې په سرونو کې وي او دا چې څنګه تیرا وصل چې خوب به نه شو کولای او چې ناس وو په کاسو کې به تر پریوته ده سرونه اورال او موسی علیہ السلام ته زارې او سوالونه شروع کړل او ورته وایي چې بس مونږ ته عفو کا او ته د خپل رب نه مونږ ته وغواړې چې دا عذاب زمونږ نه لري شي چې سره کم ته ایمان غواړي او مخکې شان ایمان در باندې راوړو. موسی علیہ السلام دعا وکړه چې خدای دا عذاب دې نه لري کې هغه عذاب ته ختم شه هغه چې بیا مکه سرکشي کې لګیاو دا څنګه خان تا ته ښکاری یې شمتا دا الله تعالی لخرې دي کله در باندې مسلط کړي کنه بیا دین رمضان نشه خلاصو په فرعونانو څنګه خان مسلط دیک با پخیده و باقا چندق بدا اڑش و با خورواتا پریوت کاسی تبناسو خورواتا بوتا چندق را پریوت خوراک بای نشو کو نو چندق سشے دے خدا دا الہ العالمین جندم من جنود اللہ دی کہ دیتا امرو کی چی ورشی دا ملخ چاہتا سخکاری گیا لیکن دا لخکاری دی دا ربی کریم فخواتا صدا مچران با قسی کی وی او دا ملخان و سیل راغلی و طول غلی و غنمی ختم کری دا لخکری دی الہ العالمین دوی ته او ځل امر کوي چې ورشه پرې طرف باندې به بوټه نه پرې یار څه ختمای دا الہ العالمین په هر نوع کې خپل دا وبو د الہ مخلوق دی لیکن ورته کله امر کوي ورشه پرې کلی باندې به بحر راخیږي په علاقه باندې په لکونو مړي دي څو سمبالول جند من جنود الله د الہ العالمین لخکری ما يعلم جنود ربک الا هو د الہ العالمین لخکری دا رب ذوالجلال نه سیوا بل څوک نه پیژني ډېر دې لخر دا چې لخر لري چې تباره ته وایم څنګه ماشه څه شي ماشه هیڅ هم نه دی لیکن نمرود لعن غني داغه په پوزي ورننه ته ګډ ماشه ها او بیا وتی کم دنو ځان ته به دو درې غنټې یو مزدور درولو وی ما ته دا پکې وهي خادمانو دا کار آیا اعظم بالله ودا خو زمون خدای دې کنه چې په دې ته مچ کیننی سناشنا خدای دې مچ نظام نشي خلاصول نو بیا به تفکیوال کېده چې په نمرود لعن مچ کیننی دا سدا به وته کول او چې کله ماشه په پوز وردن نشه بیا مغه پکو والا ته به بیوی وی چې دما دې سر ته تتونه ورکوي چې تاسو گزارونه ورکوي نو لګ دا څنګه په کمزوري نو دا سم شقاوي دي پورته کړو چې یو بستړې سو پرې سپېړو باندې بل وای وترو تنخوابم دور کوله چې ما صرف سر وغی نه یو ګډ ماشه ده خو خدای تعالی راولي چې څوک به علاج کوشي کوله په فور نه وته علاجم به چانه شو کوله دا مغینه په سور مردارم شه الہ العالمین سره ډېر زیات لخته تو تکر کې یا ابابیل جماعات لا مرغان چرال خلکو کې مشهور تو تکر کې خدا تو تکر کې ونه پدې نو یو مرغۍ و د بحر د خوانه سیل راغی واړه کرکانی پراسي مخکو خټونګو کې دا په پنجو کې نیولیو او چې کله په باندې آغا د اصحاب فیل لخکری ولګی دا نو ومله وای پزماکه کې دنه چې وبلګی دا بوت سره وای ته الہ العالمین سره ما یعلم جنود ربک الا هو. نو بل حدیث چې امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ دا هغه د عائشہ بنت حجرت رضی الله عنها یو زنانه ده داغي په واسطه اوریدلې ده نبی علیہ السلام فرمایي اکثر جند الله فی الارض الجراد خدای تعالی په ځمکه کې ډېر لخر دي او د تعداد په لحاظ باندې چې لوی لخر دي نو هغه ملخان دي دا خدای تعالی لخر دي ملخان لا اكله ولا احرمه نبی علیہ السلام او زم ملخان ته حرام نه وایما خپل خرم نه طبيعتا من دي علماء ملخانو ته رواوي دا پاک دي دا د دې حلاله چې کومه دا پشانته د مایده نو دا
حدیث چې کوم نه پیدال دی چې لو حرمه ذو مایانو ته حرام نه وایما او صحابه کرام یو غزا تتلل د ملکانو سیل پراغه او هغه راونی ول او پاپې کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع او نکړه نو دا روادي راغی پړل عرض می دا کو دا هغه و صحابه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغی سره ملاقات شو او پدې کې دا حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه په لقاء باندې پدې کې اختلاف دی او دا هدا شاندا دغه په ملاقات کې اختلاف شوی دی باقی صحابه سره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لقاء دا متيقن دا او دا شاندا غي روایت هم ثابت دي اولا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې فنون ذکرل او د فنون نه بعد بیا فنحو او ادب کې شهرت پیدا شو دې سوچو چې نحو ادب دې کې زلو امام هم جوړ شم نو واړو واړه رکان برازي واغې ته بدا واړو واړه کتابونه وای متا خو صدا ډېر پیدامن کار نه دی داغه نه بعد بیا علم کلام ذکر علم کلام او علم مناظره لوی مناظر ته نه جوړ او خپل دور کې په مناظرو کې ډېر زیات شهرت لري او صح عقلی دلایل یاد اکثر مسائل پیدا دهریانو سره بلوي مناظره وکړو دا منصور باچا ته یو دل دهریانو خبر را لګلو چې مونږ سره د مولیان کې نو او دا ټول دنیا چې دا د زمانه د گردش نه پیدا ده اعوذ بالله خالق نشته مونږ سره مناظره دیو کې کومه پړکړو مونږ به درولو کې تاسو به زمونږ دین تراولای منصور باچا دا صوفي دا ټول علما راغون کړل او ویل چې دا څه مسله دا مناظره ده څوک دې مناظره ته تیارې گئی چا هم غاړه نه کې خدا اسنه چې مناظره کې هغه عقلي دلایل وایي قران کریم نه مانی احادیث نه مانی دا عقل جنگ دی نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی وخت چا نه پیژاندو هغه ورته راپاسې منصور باچا ته وی چې زه ورته مناظره کوم او شرط دا دی چې ګوره کلم ما مناظره کې پړکړل نه ټول به ایمان راوړي بیا او چې ایمان نه رانوړل ټول به بیا ګوره سرونه ته قلمه او کای ز پړکړم نو تاسو بر سره د حرم کېږي نه خو زه د خپل سر نه تیرم ما به اعدام کوي چې څه کوي را سره بس دا غي اجتماع جوړ شو خلک رالل او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه راغی د دهریانو مولا په منبر کې ناستو اعتراض کوي ویزوای ما چې خالق نشتا عیاذ بالله د کفر نقل ول کفر نه ابي دین دا خبر وکړه زما یو دلیل دا دی چې څوک وایي چې خدای شته دی نو د خدای تعالی نه مخکې څه شي او زه مدار زوای ما چې خدای نشتا که څوک وایي چې خدای شته نو ماته دی وایي چې مخې کم طرف ته دی کم خوا ګوري عیاذ بالله او درې مدار زوایم چې خدای تعالی نشته او که څوک وایي شته نو پدې تیم دا توفه څه کار کوي نو درې والا جبه اعتراضونو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورپاسې ویته سوال کې زه جواب کوم ته مستفتی ز مفتیم قانون دار چې مفتی به برکینی مستفتی بلندی نو چې سوال تکي را کوشلندې زه به برکینم د عقل په مسله پړ کوي راځه د دهریانو مولا لندې ودرې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عمر په دې وخت کې توار لسکاله سو کې یادای سو کوئی تلریش کالو نو جوان شهرت نشته په کوفه کې سو کې پیژنیم نه هغه ورته لندې ولاړ دې په منبر کې نه څه اعتراض کوا پر خدای تعالی نه مخ کې څه شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي یو دوا درې نشمار غونی صدا کوا یو دوا درې څلور پنځه شپږ دوا تا نه لس ویدلسونه واپس را روان شه ویلسو نه تا و شپږ پنځه څلور درې دوا یو وی دې یو نمخ کې څه شي یو نمخ کې خو عدد نشته اسم نشته وی دا یو لفظي واحده مجازي واحد عددي واحد
د دې نه مخکې هېڅ نه پیدا کېږي نو هغه حقیقي واحد نه مخکې به څنګه څه پیدا شي هغه نه مخکې څنګه بس هغه وی هم منله بالکل وی خطه چې وایي چې خالق موجود دی نو کم خوا ګوري امر یو کوي یو ډیوه راوړئ ډیوه یې راوړه پرې ممبر یې بله کړه وی دا ډیوه کم خوا ګوري وی دا خو هر خوا ته رڼا ورکوي وی دا څوک ویلی شي چې ښه اړخ ته ګوري چپ ته نه ګوري وی نه مخې ته ګوري شاته نه ګوري دا ویلی شي وی نه وی یو اړخ ورته خاص کولی شي وی نه وی نو دا خبره چې خالق ته یو اړخ نه خاص کېږي نو دا د دې دلیل خو نه دی چې شته نه دی دا د ډیوه شته دی او مخ یو خوا نه دی الہ العالمین هر اړخ ته هغه بصیر دی او تمامه دنیا د خلکو په زړونو زړونو باندې هغه علم لري قانش وی درېم اعتراض دسته دی وی درېم اعتراض مې دا دی چې وس بالفعل وس رب ذوالجلال څه کار کوي چې شته وی الہ العالمین چې دی کل یوم هو فی شان هر ورځ هغه په یو کار کې دی یو شان کې دی شان یې څه شی دی تعز من تشاء وتذل من تشاء الہ چاته ذلت ورکې چاته عزت دی شان دی کنه وی الہ العالمین په دې ټیم باندې دا کار وکړ چې ستا غوندې عزتمن سړی د ممبر نه ذلیل کلن دی ما ته سوالګرو درولې او زما غوندې یو نوجوان یې راپورته کړو ممبر د پاسه یې کېنولو ما ته یې عزت راکړو ته یې بې عزته کړې دا یې وکړه نو په هغه ټیم باندې زرګونه کم چې ولاړو او دهریان راغلي وو شرط دا لګېدلی وو هغه ټولو ایمان راوړو نو دی یو لوی مناظر وو بیا چې کمې ډلې ایمان راوړه نو د یو بل کلي بل دهري وې نه دا خو یې نه پوهېده د اعتراضونه کمزوري دي ما سبب بلا مناظره دی کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منصور باچا خبر راولېږه وی دویمه مناظره غواړي وی دویمه مو سره کومه ټیم وټاکه د ماسپښین د مانځه نه بعد د بغداد په دغه لوی جومات کې زما د دې ټیم شوخه وی راغونډ کا خلک دي نو دا اوس د مانځه نه بعد ټیم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مازدیګر ته نږدې ټیم ته راورسېد ډېر ناوخته راغی دا خلک انتظار کوي څوک وایي امام صاحب وتښتېد او څوک څه وایي څوک څه وایي خو چې ښه ناوخته راورسېده خلک منتظر دي ورته نو دا دهري د ډېرې غصې نه ورته وایي چې ته ځان ته مسلمان وایي واده خلافي کې هغه ورته وایي ګوره د انسان او د خدای تعالی اراده یې ونه وي ته خو ما نه پوښتنه وکړه چې زه ولې ډیل شوم وی ولې څه مسله وه وی زما دا کور دجلې سیند نه اخوا دی زه چې کله راتلم دجلې سیند ته چې رالم کښتۍ نه وه بیا هلته انتظار مې وکړه کښتۍ نه وه بیا د هوا نه مې کتل یو لوی نختر بش راغی چې ما ورته کتل اره شو او هغې نه بیا کښتۍ جوړه شوه بیا پکې زه راکېناستم بیا کښتۍ بانه راپورې وتم نو دا وخت ځکه ولګېده چې هغه بس چې سواره کېده و بیا تې کښتۍ جوړېده نجارم ورسره نو خپله اره کېده او خپله میخونه پې لګېده نو دا دهري ورته وایي دا څه قمقلې خبرې کوې کښتۍ چېرته بغیر د صانع نه جوړېږي وی قمقل زیم که ته قمقلې چې یو کښتۍ بې صانع نه جوړېږي نو دا دنیا او اسمانونه دا ټول بې صانع څنګه جوړ شو قمقل ته یې که زیم نو په هغه ځای باندې دهري کلمه وویله د سره مناظرې نه کېږي بس کلمې راته ووایي یقینا زه پړې م چې یو کښتۍ بې صانع جوړېږي نه نو دا دومره کائنات به بې صانع څنګه جوړ شي خامخا دا خالق لري موجد لري رازق لري مالک لري متصرف لري کنټرولر لري چې دا ټول کائنات کنټرولوي لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم یو ځل موسی علیه السلام مناجات ته ځي په لاره یو چا ورته وي خدای تعالی نه پوښتنه وکړه چې ته خوب کې که نه نو موسی علیه السلام خدای تعالی ته وایي داسې یو چا پوښتنه وکړه ته خوب کې که نه نو موسی علیه السلام ته یې وی یو لاس کې یو لاټین ونیسه او بل لاس کې لاټین ونیسه یو ښایسته پانوس ونیسه شیشهیي هی چې ونیوله خدای تعالی پې باندې پرکالي راواسته چې پرکالي راغله موسی علیه السلام پرېوته لاټین دی خو هم شیشه ماته ده دی خو هم ماته ده نو خدای تعالی ورته وایي د اسمان او ځمکو حافظ څوک دی دا زه ساتم لا یعوده حفظهما وهو العلي العظیم نو چې په ما پرکالي خوب راله خو اسمان او ځمکه دواړه بس دا د شیشې غوندې به زره زره شوي ختم وي زه خوبونه نه کوم زه د دې کائناتو حافظ او مالک یم نو بهرحال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا د هغې نه بعد مناظر او بیا سوچ وکړه چې دام داسې یو کار دی شپه ورځ کله دهریانو سره لانجې دي او کله چا سره دي دې علم هم ورته خوند ورنه که بیا د هغې نه بعد یو زنانه ورته راله او پوښتنه یې ترېنه وکړه وی دا ایله مسلې تفصیل تاته یاد دی دی اوس په ټوله کوفه کې نوم دا مناظر ډېر زر مشهورېږي او مناظره ما خپل چوکاټ کې پوهېږي یا خوا ډېر پوهېږي هم نه خو شهرت یې ډېري
نو بس شهرت ډیر زیات شوی نو د ایلا د مسلې پوښتنه یې نه وکړه. ایلا شرعي سړی قسم وخوري چې څلور میاشتې به زه خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم، نو دی د څلورو میاشتو کې خامخا نږدې شي او د قسم کفاره دې ورکړي، او که چېرته نږدې نه شو څلورو میاشتو کې نو بس د هغې نه اخواته بیا هغه بیبي ورباندې خود به خود طلاقه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي خپله طلاقه شي، او امام شافعي رحمت الله علیه وایي قاضي به مجبوري دا سړی چې د هغې نه بعد طلاق واچوي، ځکه چې بیبي به دته ناسته وي څلور میاشتې قسمونه خوري او دا به همداسې نږدې کېږي به نه. نو شریعت چوکاټ او قانون دا جوړ کړی چې څلور میاشتې چا قسم وخوړه زه به بیبي ته نه ورځم، نو دغه بیبي چې کوم دی څلور میاشتې بعد په ده خپله طلاقه شو، بس جدا شو ده. وی ما نه د دې مسلې پوښتنه وکړه، ما خو شپه ورځ مناظرې کړې وي، دې نه څه خبر ومه. وی ما ورته چې دا خو ما ته نه راځي، نو بیا رالمه او پوښتنه مې د حماد رحمت الله علیه وکړه، او د حضرت حماد رحمت الله علیه په درس کې 14 کاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نور علمونو نه رستو یوازې د حماد رحمت الله علیه په درس کې فقه زده کړې ده، د فقه شهادت جوړ شوی. نو د هغې نه بعد خدای تعالی ما ته عزت راکړه او د علماو د پاسه سرداري راته راکړه، ځکه په نورو علمونو کې به اکثر یو ځل دا 7 قراءات یې وکړل، 2 قرتونه وی دا مې چې وکړل مدرسه مې جوړه کړه، ګورم واړه واړه لکان به را روانو، چا به ګیرې نه وې د چا به څه و، هغې ته به میله قرآن شریفونه ښودل. وی ما وی چې دا خو هم داسې څه عالمي و، داسې جامعي والا فکر دا نه دی. وی هغه مې هم په ځای پرېښود، نحو صرف مې یاد کړم، واړه لکان به راته راتلل، دا مې هم لرې کړی. مناظرې مې یاد کړې، شهرت مې ډېر شه، لیکن ما وی چې دا هم داسې کار نه دی چې امت دپاره په دې کې خدمت ګینې ډېر کېږي. وی دا مې هم پرېښودل. نو بیا وی چې کله ما فقه زده کړه نو هغې نه بعد زه پوه شوم چې کوم خدمت د امت د نبي علیه السلام په فقه کې کېږي نو دا په یو علم کې هم نه کېږي. نو دې کار کې بیا ما ځان کلک کړه او دې کې په مخه باندې لاړم، او بیا به یې ویل کله کله چا ورته وي ته دا ټوله شپه خوب نه کېدا ولې، او ته دا دومره فقه کې ماهر ولې. نو هغه ورته وایي 3 زنانو سره مخامخ شوی ما، 3 زنانه، یوې زنانه سخته دوکه را کړې راته په عمر کې، او یوې زنانه ما نه زاهد جوړ کړ او بلې زنانه ما نه مولا جوړ کړ. وی دا دوکه در سره څنګه وکړه؟ وی دوکه را سره هغې زنانه وکړه چې زه په لاره تلم، یو زنانه راته وی چې ای امام ابي حنیفه دلته راشه. وی چې ورغلم ما وی د ده به څه مسله وي. وی چې ورغلم داسې په لاره باندې یو شی پروت و، ما ته وی دا راواخله. ما وی ګینې دا دې نه پرېوتی راواخله ما ته یې راکړه. ما راواخېسته ورته ومینې، وی راته وی زما نه دی په کار ستا شو ځه. وی دې غټه دوکه را سره وکړه، ځکه مسله دا ده چې په لاره یو شی پروت وي لاس مه وروړه، که لاس دې ورکړه ځان دې په غضب اخته کړه. هرې چې راواخېسته نو 1 کال پورې به خرچه کې نه د هغې به ساتنه کې، که دا درنه ورک شي ځایي شي. 3 ورځې خو به اعلانونه کې، بیا به 1 کال پورې هسې ساتي، بیا 1 کال بعد به خپله نه خوري، بل چا ته به خیرات ورکړي، که بیا 100 کاله بعد مالک پیدا شي د ژبه به اعلان دی. نو دې نه سخته مسله شته نه ده. وی دې زنانه دوکه را سره وکړه، که زه داسې پوه وی چې دا په ما را اوچتې ما د سر اوچته و. وی یو زنانه بله وه چې هغې زه زاهد کړم، وی داسې په لار تېرېدم، 2 زنانه وي، دا یوه دې بلې ته وایي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټوله شپه خوب نه کوي. وی ما چې ځان څه سوچ وکړه چې ته خو خوب کوې، هو خدای تعالی د دې ښځې په زړه کې دومره مینه اچولې ده تا سره چې ته یې ورته داسې بزرګ ښودلی، بس نن نه بعد به زه د شپې خوب نه کوم. او د هغې نه بعد 40 کاله ژوند دی، او بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې خوب ونه کړ. او یو زنانه وه چې هغې رانه مولا جوړ کړی، دا هغه زنانه وه چې ما نه یې پوښتنه وکړه چې دا ایلا مسلې صورت څه شی دی، ما ته زده نه و، وایي شرمولم. د هغې نه بعد لاړم او د نویو مولیانو سره کېناستم، شاګرد شومه. که دې زنانه ما نه پوښتنه نه وی کړې زه به بیا هم په مناظرو کې اخته وی او علم به رانه په ځای باندې پاتې. انشاءالله نور مناظرات ده چې بیا علمي مناظرې فقهي مناظرې کړي دي، په نورو بیانونو کې به بیان کړی شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.